پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې تاسو کله یو روزهدار له روزه ماتې ورکوي، هغه پې روزه ماته کړي، د دغه روزه ماتې په وجه باندې الله رب العزت تا د ټول ګناهونه معاف کوي، مغفرة لذنبه. الله رب العزت ټول ګناهونه د دغه روزه ماتې د وجې نه معاف کړي. دومره عظیم ثواب دی یو روزهدار له روزه ماتې ورکول. چې کله دا حدیث پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام وفرمایا، صحابه وفرمایل یا رسول الله زموږ خو دومره وس نه کېږي چې موږ یو روزهدار له په مړه خېټه باندې خوراک ورکړو. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته وفرمایل نه، د دې حدیث مطلب دا دی چې ته یو روزهدار له روزه ماتې یو کجوره ورکړې، اوبه وله ورکړې، یوه نوډۍ خوراک وله ورکړې. دومره عظیم ثواب دی کې الله رب العزت ټول ګناهونه تا ته معاف کوي د یوې کجورې په وجه باندې چې ماښام کې ته د الله په نوم باندې یو روزهدار له روزه ماتې ورکړي. دا عظیم ثواب دی کې چې ته د خپل کور روزه ماتې راوالې او بل کور کې ویسې، یا د خپل کور روزه ماتې راوالې او جومات کې ویسې، هلته پې څوک روزه ماته کړي، یا بل څوک ستا که خوراک راوړي، نو د دې دومره ثواب دی چې زه ستا که خوراک دروړم نو زما د روژې ثواب تا وګاټه، چې ته زمونږ که خوراک راوړې نو ستا د روژې ثواب دا مونږ وګاټه. دومره ثوابونه دی کې چې الله رب العزت تاره د مفتو کالذي کې چې ته یو روزهدار له روزه ماتې ورکړې، الله رب العزت د هغه روزهدار کوم چې تا له روزه ماتې ورکړه د هغه روزهدار د روژې ثواب تا له درکوي، او چې تا له خوراک درکړو نو ستا د روژې ثواب هغه له ورکوي. دومره عظیم ثواب دی کې یو روزهدار له روزه ماتې ورکول، هغه چې یو کجوره ولري.